د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کم انسان د سهار لمونځ څخه فارغ سي پر هغه خپل ځای باندې کښېني په ذکر باندې مشغوله وي یا قرآن مجید په تلاوت باندې مشغوله وي بیا المر راوخیږي د المر راختو څخه بعد 2 رکعاته یا 4 رکعاته د اشراق لمونځ وکړي حق تعالی تبارک وتعالی به د دې انسان ټول صغیره ګناوې ورمعاف کړي که څه هم هغه د سمندر د زګ زیات څه هم نه وي الله پاک په ټولې ګناوې ورمعاف کړي خو افسوس موږ دی پر معاشره باندې چې نن دا رواج دی د سهار لمانځه څخه بعد خلک پرېوځي څومره عظیم وخت دی څومره برکت وخت دی دا زموږ دی څخه په غفلت باندې تیر سي